صفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمار دی. الله وی صرف ما سره بیان شریک کې، باقی چې څومره صفات بیانوي دا په انسانانو کې نه، دا په کائناتو کې افضل دی. پس د رب ذوالجلال او د کائناتو د رب العالمین نه بعد لوی مرتبه په کائناتو کې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا. په ټولو انبیاو کې الله تعالی اعلی ګرځولې دی، د ټولو رسولانو انبیاء علیهم السلام امام ګرځولې دی، آخري رسول یې ګرځولې دی، د دې نه بعد بل رسول راتلو والا نشته. نو دا د خپل پاک حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دا بدی ويشترون به ای بکتمانه ثمنا قلیلا عوضا یسیرا. وی د پیغمبر علیه السلام صفات به پټ کړه چې زه تاسو ته مثال وایم، دا نور احادیث نقل کړي دي چې د پیغمبر علیه السلام د عینینو نرګسینو د مبارکو سترګو داسې کمالو چې مخې ته به ولاړو نو شاته به هم سړي لیدو. دا صفت دی. عام انسانان خو موږ بس مخې ته کاته کوو، شاته راته څه نه ښکاري، خو د هغه صفت دا دی چې په انسانانو کې اکمل او اعلی دی، نو هغه شاته هم کاته کوي. ولې حدیث پاک کې نه راځي؟ د نسائی شریف روایت دی کتاب الصلاة کې چې صحابه لاسونه اوچتول دی مارې او مونځ کې خلل واقع کېده. واني لاراکم من خلفي، آرام سره ودرېږئ، ګورې زه تاسو د شا د اړخې وینم. صحیح حدیث پاک دی، آرام سره ودرېږئ. نو چې په انسانانو کې اکمل دی او کامل دی، نو د ده غوږونه مبارک ما او تا چې لوډ سپیکر نی یا داسې لږ حد فاصلې پورې لاړ شو نو موږ بیا د یو بل آواز نه اورو. رحمت للعالمین په فرش زمین باندې ناست دی او په عرش برین د ملائکو ثنا او صفت اوري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په عرش برین باندې ګرځي او په فرش زمین د صحابي بلال حبشي رضی الله عنه د پاڼو आवाज اوري چې دا 3.5 کاله فاصله جوړیږي د اوم اسمانه پورې او د هغې نه بره بیا سدرة المنتهی او ماورا او عرش دا. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज داسې دی. د مکې پاکې نه مدینې منورې پورې 4.5 کیلومتر مزل پوخ پکا میلونو باندې اسې 500 کیلومتر جوړیږي. عمرو ابن سالم راجز رضی الله تعالی عنہ د مکې مکرمې نه را روانو او الته کفار و مشرکین رئیسار کو شهید کوي. انصرنی یا رسول الله، نبی علیہ السلام ته आवाज کوي د مکې مکرمې نه. دا رومي د حدیث پاک نقل کړی دی، دا رومي د حدیثو کتاب دی. اے دا الله رسول زما مدد وکړه تعالی در روانه ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې میمونه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته وبو چولې چاراندام یې کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لبیک ونصرت لبیک ونصرت لبیک ونصرت درې کرته وي چې عمرو ابن سالم راجزه زه تا سره حاضر یم او ستا مدد مې وکړې شو. مور مبارک وي ما ته چې دا چاته دی आवाज وکړو په تور شپه کې چاراندام کې او پاسې دی आवाज دی او ته چې زه سره حاضر یم مدد مې دی وکړو. وای زما یو صحابي را روان دی مکې مکرمې نه او کفار ورته لار ونیوله شهید کوي یې. وی ما ته فریاد وکړه چې د الله رسول زما مدد وکړه. نو ما روحاني طور معجزانه طور باندې د هغه مدد وکړ شو، د کفارو نه راخلاص شو. 14 ورځې دي یا تعداد کې کم او بیش راځي، 2 ورځې بعد روغ رمټ مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لره ورسېده. نو دا هغه اورېدل دي، په دغه بحث نه کوو، دا خو اوږده موضوع ده چې د هغې د ګوتو کمالاتو او د هغې د جسم مبارکه او د خپو د قدمونو د رفتار انداز. نو دا د ابن عباس حواله شوه چې دا به د یهودو د نبی علیه السلام صفات په ټول بد پې لګېدل چې دومره کمالات ورته رب ذوالجلال ورکړي دي. دا تفسیر جلالین دی. ته وګورئ دا ما په وړه دوره کې چې کله زه طالب وم، اوس هم طالبان یو بیا به مې علم به در اخر ځنکدنه پورې حاصلو. دا ما خپل طالبۍ کتاب دی جلالین شریف. دیم لیکي دا د امام شافعي صاحب په مسلک دی. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه خاتمة المحدثین دی. 1.5 لاک احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یادو دومره لوی سړی تیر شوی د امت. دا د مصر دی. دیم فرمای ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلی الله علیه وسلم. هغه صفات به پټول چې د نبی علیه السلام په نعت باندې مشتمل او هغه به د یهودو پټولو او نور یهود به لرال المشرکان باندې نه به پیسې واغښتې شی به واغښته وصولي به وکړه. وای نه نه داسې نه دی راغلی، زبان کې دونه تاثیر نه لري، داسې خبره نه کوي، داسې کوي او اخلاق یې داسې نه دي، داسې دي. نو دا به پټول ښه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قد چې و دا درمیانه و. دا څنګه وه
دا درمیانه و، نه ډیر زیات دنګ او نه ډیر زیات چیتو، درمیانه قد. خو چې هر څومره اوچتو خلکو کې به روان و نو لوی به ښکارېدو. قد مبارک یې درمیانه و، او چې هر څومره دنګ لوړ سړي سره به روان و نو سر مبارک به د هغه نه وبره به ښکارېدو. دا د هغه شان. مونږ باندې چې سیلې او طوفان راشي نو جامې رانه اوکاږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله سیلې او طوفان راغی او په هغې کې به تلو نو دا جامې به ورپسې راجوختې شوې. دا صفات دي که نه، د اوصاف جلیله د رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو دا جلالین شریف هم لیکلی دي چې د یهودو نصاراو به د یهودو او نصاراو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات پټول او په هغې صفاتو پټېدو به د نور یهودو مشرکانو نه پیسې اخیستې. الله پاک وایي دومره خراب عمل کوئ چې زه به در سره ګورې د قیامت پر ورځ خبرې مو نه کومه او په اور د جهنم کې به هم دایمي اوسېږم. اوس مسئله د دې آیت مبارک نه دا د ځان پوهې کې وخت او دور داسې راتلو والا دی چې بیا به ورپسې ګرځې. یو فرقه د خوارج ورته وایي. خوارج دا د حضرت علی رضی الله عنه په دور کې راوتي او هغه مبارک ورسره جهاد کړو، د دې سرونه په نیزو کې ورکړي، د دمشق په جامع مسجد په منارو کې اویزان کړي، د قتل کړي. حالانکه دا ټول قاریان او د قرآن کریم حافظان وو. صحیح تاریخ چې وګورئ حقو کې حق دواړه اړخه کتاب وګورئ، دا مشران پکې ناست دي چې جرګه به ټاکولې وي د 61 خلک دواړه مخه اوري. ثاني الله صاحب صحیح ده، شاه منصور خبر راته کوم دا د صحابه نه راغلی دی ناست دی. نو دا خوارج چې دي امت کې به څو فرقې جوړېږي؟ ماله جواب راکړئ. 73. په هغه 3 او یا فرقو کې یوه فرقه خوارج دي. د دې نظریه څه ده؟ د دې بلا خراب خطرناک نظریات دي. یو نظریه د دې دا ده چې کم آیتونه د کافرانو د یهودو په حق کې نازل هغه په مسلمانانو چسپانوي. او د خوارجو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهنم سپی ویلې دی. څه ورته ویلي دي؟ الخوارج هم کلاب جهنم. خوارج چې دي دا د جهنم سپی دي. عام انسان به د انسان په شکل کې په جهنم کې الله پاک اچي، لیکن دا خوارج چې دي نو دا به الله پاک د سپی په شکل کې جهنم ته بوځي، ځکه د دې عقیدې ډېرې غلطې او فاسدې دي. نو د خوارجو دا عقیده او نظریه ده چې په قرآن پیسې اخیستل حرام دي. په قرآن بس دا الله نازل کړي دی او چا چې په دې پیسې واخیستې نو دی حرام وکړو. شانی نزول یاد ساتئ. ګورئ چې کله درته شانی نزول یادو دا نازل شوی د یهودو په باره کې دی، د مسلمانانو په باره کې نه دی. الذين انطلقوا الى آیات نزلت في حق الكفار فجعلوا على المسلمين. یعنی د کافر عمل مسلمان ته رجع کوي. د کافر عمل مسلمان ته رسی نه رسی. نو دا خوارج چې دی وی په قرآن پیسې اخیستل حرام دي. دا د شپېتو کالو یا 550 کالو یو خبره ورته کوم، دا فتنه د شاه منصور نه راوتته شوه صوابۍ اړخ نه. ناست دي پکې صوابي وال پنځپیر مولا یو لوی اورې په دې ملک کې وکړه، او د شاه منصور مولوي صاحب پاک او صحیح عقیده په دې پوره پښتونخوا کې چې د قرآن او د حدیث موافق صحیح عقیده وه، دا د شاه منصور د بابا وه، او په قرآن باندې صحیح هغه پوهېدو. د مشکات شریف یو شرح لیکلی د 2 کتابه دی، یو د بخاري شریف دي، دواړه ما سره دي لایبررۍ کې پراته دي، په پښتو کې پکې یو مصره لیکلې ده شاه منصور باباجي صاحب. ساده خبرې به یې کولې، یو موټی سړی او دونه لوی ولي د الله تعالی او زرګونو علما ته فارغه دي، د افغانستان او د پاکستان او د هندستان د څومره ملکونو علما د هغه نه فارغه دي. د شاه منصور بابا رحمت الله علیه چې زمونږ استادان هم ټول د هغه شاګردان، هغه لیکلي وي که ترجمه د چا پکاري لار دې راواخلي شاه منصور ته دې راځي. نو که په قرآن څوک ځان پویول غواړي نو شاه منصور ته دې راشي، په جوماتونو کې به ځای نو ګیر چاپېره دومره طالبان به ورته دیرو. نو دا د پنځپیر والا نو دا اصلي هغه د خوارجو شاګردان دي. په دې باندې غویمې شروع کړې، په ختم پیسې اخیستل حرام دي، مړي پسې خیرات حرام دي. کومه چې د مسلمانانو زړه او هغه صحیح عقیده وه د قرآن او حدیث هغه وچړله. اوس خلک نور څه ګډې وډې وایي، خلکو بل څه بکواسات شروع کړي دي، هغه خبرې پرېښې دي. اوس چې علماو دې خوله خوله کې وواله او مناظرې ورسره وکړې، اوس مناظره نه کېږي. هر سړي په دې غضب باندې لګیا دی، بس ځان له خپله ډنګوي او خالي مغو والا خلک شته. او یاره دا معلم دی، بس د سره به مې دلیل یې که نه، نو دلیل بویا. یو سړي نه چا تپوس وکړي دا سین څو کاسې دی؟ وایي کاسه بویا. وایي دی او 20 پیرې خو دې دلیل وایي په تراو پیسې اخیستل حرام دي.
په قرآن پاک پیسې اخیستل حرام دي، دی له جامې جوړې ورکول حرام دي، دا ته نه دي مراد. الله دې پوی کاول کتابونه وایه خدای دې ستا اصلاح وکړي، هدایت ته خدای تاته نصیب کړي. کتابونه یې نه دي کتلې نو په امت کې فتنه اچوي. زه به ته د صحابو نه ثابتوم چې صحابو په قرآن باندې پیسې اخیستې دي، فتاوی ته ډکې دي. د دیوبند او د بریل علما دواړه په دې خبره باندې متفق دي چې په قرآن کریم په تعلیم باندې اجرت اخیستل دا جایز دي. دا خو به د پیغمبر علیه السلام صفات په ټول یهودو مونږ خو بیانو، یهودو نصاراو به د نبی علیه السلام صفات په ټول نو پیسې به پې اخیستې. نو دا ګوره قرآن کې الله پاک وایي څه فرمایي، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وې دې سره به الله خبر نه کوي په قرآن پیسې اخلي چې څه الله نازل کړي دي. علما مختصر لنډ جواب درته کوم. یو دور داسې و